سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. سورہ بقرہ 94 نمبر آیات تے اول سپارہ دا. دے زینا چیلنج دا مباہلے شوروش اس پورے دلائل ذکر شو، مناظرہ وشوا، لیکن دلائلوں کے اغوی دلائل منلنا نو اس مباہلہ ذکر کئی، چونکہ اغوی د جنت دعوه کولا چې جنت خاص دا مونږ د پاره دی او بل چا پدې کې صحیح سنشتا. لکه مخکې آیات کې 80 نمبر آیات کې ذکر شویو، دوی وی لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، نبرسی منگ تا اور مگر یو سود شمیر رزی، اور منگ تا را رسیم نا بس یو سود شمیر رزی دی، باقی با جنت تزو. دارنگ مخ کے براشی 111 نمبر آیات کے دا دوی دعوه دا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، نبا داخلی کی جنت تا مگر اغا سوک چی یہودیان دی او نصارا وی چی نصارا دی، عیسیان وی چی عیسیان با داخلی کی او یہودیان وی چی یہودیان با داخلی. نو دوی دا جنت دعوه کول. یا سورہ مائدہ کے براشی دوی وی نحن ابناء اللہ و احباؤ، مونگ دا اللہ بچی نعوذ باللہ اللہ تا محبوب خلقیو، نو مونگ تا عذاب نشتا دے، بس دا جنت خوزا مونگ دا پار دے. نو رب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی دوی توایا کچرتا دا جنت ستاسو دا پارینو بیا دا مرگ تمناو کئی کنا، مرگو غاڑے زکا چه جنت تتلل خوب پس دا مرگ ندی، مرگ راشی نو مرگ نروستا با جنت تزے، جنت تتلل خو مخ کے دا مرگ ننشتا پجون خسوک جنت تنزی. نو چې خامخا تاسو دعوه د جنت کوئ نو مرګ وغواړئ. دلته
دعوه د دوی سوا چې خاص جنت زمونږ د پاره دی سیوای د خلکو نه خلق باغی ته نزی بمونږ یهودیان یا نصارا بزی نو رب فرمایي چې تمنا وکړي تمنا وی طلب د یو سیز تا پزړه سره لیکن مفسرین فرمایي چې دلته معنا دا په ژبه سره غوښتل په ژبه سره غوښتل د مرګ دی نو بیا مسله دا راځي چې د مرګ غوښتل یو خدا که چرته داشي چې کم مسلمان یا کم کس جنتی ابا مرګ غواړي نو بیا خو ډېر انبیاء علیه الصلاۃ والسلام جنتی یا نیکان خلق دارنګ د دویم اعتراض جوړېده چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام دوی د مرګ غواړي او حدیث کې منم راغله د مرګ غختلو نه چې مرګ دې سوګنه غواړي نه دې مرګ غواړي او نه دې د مرګ دعا کوي دا غي نه من راغله ده زکه کم کس چې نه کملې نو د هغه د پاره خو اوږد عمر دا خده حدیث شریف کې راځي خیرکم من طال عمره وحسن عمل اوږد عمر او خسته عملی نو دا بهتر خلق او دلته فتمنوا الموت چې تمنا د مرګ کوي نو دینه سم مراد دي مفسرین فرمایي چې دا مرګ غختل د ځان د پاره نه دي بلکې دا مرګ غختل د هغه خلکو د پاره دي کم چې په دعوه کې دروغجني مباهله وی دیتا چې څوک حق نه مني او د حق نه سترګې پټي او د دلایل د حق ورته پیش کوي او دوی ته مخ اړي نو هغې سره مباهله ده خپل بچي او په خپله او دارنګ ښځه بچي دا ټول به راوباسي یو میدان او هغې به هم راوباسي او هر یو فریق به دعا کوي چې الله په دې کې څوک په ناحقه دي نو په هغوی باندې عذاب راولي نو دا مطالبه د مرګ شوه د پاره د دروغجنو نو دا د ځان د پاره مرګ غوښتل نو بلکې هغه چا د پاره مرګ غوښتلو چې کم په خپله دعوه کې دروغجن دي نو د دې وجې نه بل تمنا د مرګ غوښتل نو دا په درې قسمه یو دا چې سړی مرګ غواړي د دې دپاره چې د دنیا په مصیبت کې راګیر شوی مرض کې یا تکلیف کې او د مرګ غواړي نو داسې وخت کې مرګ چې مصیبت نه تنګ او مرګ غواړي نو دا جایز نه دی دې وخت کې مرګ غوښتل جایز نه دي لکه بعض خلک مرض کې مبتلای تکلیف کی نو یا الله بس مرګ راولې دینا مرګ خده نو داسې الفاظ به ویل ها که ډېر مجبور شي نو داسې وایا الله که ژوند کې مې خیری ژوند را نصیب کې او که مرګ کې مې خیری بیا مرګ راکړي الفاظ بدل دویم تمنا د مرګ دا د دې دپاره چې د الله د دیدار شوقی د الله د محبت شوقی نو داسې مرګ دا غوښتل بیا مستحب دی چې د الله دیدار شوقی لکه مجاهدین یو ځای ته ځي جهاد ته او په داسې ځای کې جنګیږي چې دوی ته پته وي چې دلته به زه مرم خو بیا هم د الله د دیدار شوقی د جنت او د نو داسې مرګ غوښتل بیا داسې مستحبي او یو دا چې سړی د دنیا د فتنو نه ځان بچ کوي دنیا کې فتنې دي د کفر شرک او نور فتنې
نو هغې نه ځان بچ کې او بله لارې نی نو داسې ویلی شي چې الله که زه فتنو کې واقع کېږم نو بیا مرګ را نصیب کړي. نو داسې لیکن د مصیبت او د تکلیف چې تکلیف کې ګیرې او مرګ غواړې نو دا بیا جایز نه دی. بهرحال فتمنوا الموت، مرګ غواړئ ان کنتم صادقین، کچره تاسو رښتونی په خپل دعوه کې تاسو دعوه کوئ چې مونږ جنت خاص زمونږ د پاره دی نو بیا مرګ غواړئ د الله. رب فرمایي ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز به دوی مرګ اونه غواړي، دا تمنا به کله مونه کی ابدا هیڅ چره. نو لن او ابدا دواړه د پاره د تاکید د نفي دي. هیڅ چره به دوی د مرګ تمناونه کی. ولی بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغه اعمالو چې مخکې لېږلي دي لاسونو د دوی. بما په سبب د هغه قدمت ایدیهم چې مخکې لېږلي دي لاسونو د دوی، ای من الاعمال السیئه، د هغه بدو اعمالو د وجې بد اعمال دي نو د هغې د وجې دوی د مرګ تمنا نه مرګ نه غواړي. دوی ته پته ده چې مرګ مو غوښتو بس قصه ورانه شوه، هغه دنیا خو هسې هم زموږ نه ده نو دې دنیا نه هم لاړ شو. بیا خو بما قدمت ایدیهم دینه مراد ټول جسم د انسان دی، هغه چې انسان اعمال کړي دي. خو ذکر د لاسونو دې دپاره وکړو چې اعمال اکثر په لاسونو ډېر واقع کیږي. نو د دې وجې نه وفرمایل چې بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغه چې د دوی هغه لاسونو کم کړي دي. لکه ډېرو ځایونو کې داسې راغلي. سورہ انفال 51 نمبر آیات کې ذالک بما قدمت ایدیکم، دا په سبب د هغه چې کم مخکې لېږلي ستاسو لاسونو. دارنګ سورہ شورا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دا په سبب د هغه څه قدمت یداکا، قدمت وما اصابکم من مصیبه، او هغه چې رسیږي تاسو ته د څه مصیبت نه، دا په څه وجې فبما کسبت ایدیکم، په سبب د هغه چې کړي لاسونو ستاسو. او الله ډېر معاف کوي ویعفو عن کثیر، ډېرو درته الله عفو کوي معاف کوي. سورہ حج کې مرازی ذالک بما قدمت یداکا وان الله لیس بظلام للعبید. نو دینا مراد دا کل جسم د انسان چې کم اعمال کوي دی، خپې لاسونه سترګې غوږونه، خو اکثر اعمال په لاسونو باندې، نو ځکه ذکر د لاسونو کېږي. نو فرمایي ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، هیڅ چرې به تمناونه کې دوی په سبب د هغه چې مخکې لېږلي لاسونو د دوی. والله علیم بالظالمین، الله پوه دی په ظالمانو باندې، الله په ظالمانو باندې پوه دی. ولتجدنهم احرص الناس على حیاه، او خامخا وبمومئ دوی احرص الناس ډیر حرص کوونکې د خلکو نه علی حیات په ژوند باندې، د دنیا په ژوند باندې به ډیر حرص کوونکې وګوري. ومن الذین اشرکوا، د هغه کسانو نم ډیر حرص کوونکې کوم چې مشرکان دي، د مشرکانو نم د دې حرص په ژوند د دنیا باندې هغه زیات دی او ډیر دی. داسې آیات په سورہ جمعہ کې الفاظ راځي ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین.
کچر ستاسو ګمان دی چې موږ د الله دوستان یو نو بیا د الله نه مرګ غواړئ نو دلته دی ولی یتمنوه الته ولا یتمنوه ولا یتمنونه او دوی تمنا د مرګ نه کوي نو دلته په تاکید سره دی الته بغیر د تاکید مفسرین فرمایي وجه دا ده چې الته د دوی دعوه دا و چې موږ اولیاء الله یو د الله دوستان یو نو الته کله چې لفظ د حمار دی ته ذکر شو نو دوی وی چې دا غیر مناسب لفظ مونږ ته ذکر شو مونږ خود الله دوستان یو نو الله فرمایل چې تاسو د الله دوستانې سیوا د خلکو نه نو بیا تمنا د مرګ وکئ ځکه دوست د دوست ملاقات ته خوشحالیږي که نه نو تمنا وکئ د مرګ نو فرمایي ولا یتمنونه دوی تمنا د مرګ نه کوي او دلته ولی یتمنوه هیڅ چرې دوی تمنا د مرګ نه کوي ابدا همیشه د پاره تمنا د مرګ نه کوي ولې ځکه چې دوی حرسناک دي په ژوند د دنیا باندې ژوند د دنیا باندې حرس کوي د مشرکانو نم د دوی حرس ډیر دی نو سوال دا راځي چې د مشرکانو نه د دوی حرس هغه څنګه ډیر دی ځکه مشرکان دي او دا چې دی اهل کتاب دي نو په کار دا و چې د هغوی حرس هغه زیات نو بیا جواب ذکر کوي وی وجه دا ده چې مشرکان د هغوی عقیده د جزا او د سزا نه وه مشرکانو خدا ذهن دی چې بس مړ شي زندگی ختمه بیا دوباره ژوند او دا قیامت او جنت او قبر عذاب دا شیزونه نشته نو مشرک خدا وی چې بس پیدا شوی څومره ژوند دی دا ژوند دی او مړ شوی ختم نو د دې وجې هغوی په ژوند باندې تنګیږي کله چې زندگی سخت شي نو هغوی ډیر اوږد ژوند هغه نه غواړي او دوی ته پته ده چې موږ مړه شو نو بیا خو قبر عذاب دی د دوی خو د جزا او د سزا عقیده شته ځکه اهل کتاب دي نو چې کله دا عقیده ده نو دوی ته پته ده چې مړه شو نو جهنم ته ځو د دې وجې نه دوی تمنا د مرګ نه کوي او دوی حرسناک دي په ژوند د دنیا چې موږ ته ډېر ژوند د دنیا راکړی شي نو الله فرمایي چې ډېر ژوند د دنیا دا خو د الله د عذاب نه خلاصونکی نه دی بالفرض تاسو زر کاله عمر غواړئ که زر کاله درکړی شي نو تاسو د الله عذاب نه بچ کولی شي نه فرمایي یود احدهم خوښی دوی احدهم یو کس د دوی هر یو کس د دوی نه لو یعمر الف سنه چې عمر ورکړی شي زر کاله عمر دوی ته ورکړی شي او دا د دې وجې نه چې د دوی تعلق د فارس والا سره ډیرو نو فارس والا کلمه د دعا دا و چې چاته به کوله نو هغې به وی چې الله دې زر کاله عمر درکړي آتش پرستو د اور عبادت پې کو زر کاله عمر دې الله درکړي نو د دویم د هغې نه دا کلمه زده کړې وه بیا نو چې چاته به دعا کوله نو دغه الفاظ به استعمالول چې الله دې زر کاله عمر درکړي نو رب فرمای خوخه غنی هر یو کس د دوی چې ورکړې شي هغه ته زر کاله عمر وما هو بمزحزحه من العذاب او نه دی دا عمر بچ کوونکی دوی لره من العذاب د عذاب نه دا عمر خو دوی د عذاب نه نشي بچ کولی که الله یې ورک لو ایو عمر که چرته ورکړی شي دوی ته بالفرض نشته دی زر کاله عمر خو که چاته ورکړی شي نو دار و مدار د عذاب د جزا او د سزا اخو په اعمالو سره او عقیدې سره د ایمان دی راوړی نو الله به دی او نیک عمل دی کړی نو د عذاب نه به بچ شي په ډېروالي د عمر خو نه ده چې څومره عمر می نو د دې وجې فرمایي والله بصیر الله تعالی
بصیر لیدون کې دی بما پاغه سه عملون چې دوی کوي کم عملونه دوی کوي نو الله هغې لره لیدون کې دی او هغه الله ګوري. بیا ګورئ ورته قل وایا محبوب پیغمبر ان کانت کچرتشی ان کانت کچرتوی لکم ستاسو د پاره دار الاخرتو کور رستنه عند الله پنیز د الله که کور رستنه ستاسو پنیز د الله خالصتن صرف ستاسو من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت نو تمنا د مرګو کوي طلب د مرګو کوي غوښتنه د مرګو کوي ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتونی ولن يتمنوه هیڅ چره با تمناونه کی غوښتنه بهونه کی دوی ابدن همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب داغه چې مخکې لېږلي لاسونو د دوی والله علیم بالظالمین الله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس على حیا او خامخا او بمومت دوی ډیر زیات حرسناک علی حیاتن په ژوند دنیا ومن الذين اشركوا او دا هغه کسانو نم ډیر حرسناک چې مشرکان دي یود احدهم خوخه غني یو کس د دوی لو يعمروا چې ورکړي شي هغه ته عمر الف سنه زر کالا وما هو بمزحزحه من العذاب او نه دی دا عمر چې بچ بکړي دوی لره د عذاب نه يعمر کچرته ورکړي شي والله بصير بما يعملون الله تعالی لیدون کې دی پاغه چې دوی کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې په گناهونو مدافع قلم راخ کې اخر خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نه موساته د خپل قهر او غضب نه موساته شرمندګۍ رسوای دنیا آخرت نه موساته حیا پردې را باندې واچولې کې الله د ظالم د ظلم نه موساته مظلوم د بد دعاو نه موساته مخلوق د محتاجۍ نه موساته کریم الله خپل ځان ته محتاج کې الله د دروغ نه موساته غیبت نه موساته بهتان نه موساته الله د لوی او تکبر نه موساته ریاکارۍ نه موساته کریم الله زمونږ سینې په نور د قرآن باندې منورې کې الله زمونږ سینې په علوم د قرآن باندې منورې کې کریم الله مینه محبت هم د خپل دین سره پیدا کې الله د خپل کتاب قرآن سره پیدا کې د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو سره پیدا کې الله مینه محبت هم د خپل عباداتو سره پیدا کې الله د خپل کور مسجد سره پیدا کې کریم الله څومره مسلمانان چې ستا د دین خدمت کوي الله د دین په هر لار هر شوبه کې د ربط فاتح ناصر او مددگار شي الله څومره خلق د دین د ختمولو کوششونه کوي هر ځای هر جامه کې رب که هدایت په نصیب کې هدایت ورتو کې کا ذلی بدبختان هدایت ازل نه قسمت کې نه الله ته هلاک او تباہ کې موږ مسلمانان شرونو فساداتو نه په امن او امان کې کریم الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې اسپیټالونو کې د ناستو کسانو کې د نیک عمل لپاره ورته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کې کریم الله څومره کسان دلته ناست دي ستا د کتاب درس تدریس ته الله د دوی په زړونو کې څومره حاجتونه دي سره زمونږ حاجتونه پوره کې الله زمونږ د ټولو مشکلات حل کې کریم الله په مونږ ټولو باندې دنیا آخرت کې د حیا پردې واچولې کې الله کورونو کې زنانه ناستې دي د هغې په سرونو باندې د حیالو پټې واچولې کې الله مشکلات حل کې ضروریات پوره کې کریم الله څومره قرضداري د غیب و خزانو نه د هغوی قرضونه ادا کې الله څومره خلک بې ګناه جیلونو کې د دین په نسبت جیلونو کې د رهایې دپاره ورته اسباب مهیا کې خپل کور اهل و عیال بچو ته په خیر عافیت سره راوستلی کې کریم الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې الله د چا اولاد نه کمله صالح قرآن خانه دیندار اولاد ورکې الله د چا اولاد وی سره زمونږ د اولاد نه کمله صالح قرآن خانه دیندار لوي کې الله د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کې الله د چا کاروبار وی برکت ورته پکې واچولې کې رب څومره ژوند زندگی دې راکړې ټوله موږ نه په خپل دین کې خرج کې الله موږ نه د خپل دین خپل رضا کار واغستلې کې الله موږ د خپل دین په هر لار هر شوبه کې استعمال کې الله د دین د خدمت نه محروم مکه کریم الله
څومره اساتذه کرام زمونږ ژوندي، الله ټولو ته د صحت عافیت په جامه کې عمر دراز نصیب کې، الله د خپل دین خدمت ته واغستلی کې، الله د دنیا ضروریات څومره الله پوره کې. کریم الله څومره اساتذه کرام زمونږ وفات دي، خصوصا استاد محترم قاری انارګل صاحب، الله قبرونو باندې انوارات نازل کې، اعلی مقامات بلند درجات په جنت الفردوس کې نصیب کې. الله د چا والدین وفاتی، کریم الله دا غي مغفرت نصیب کې، الله قبرونه د جنت د باغچونه باغچې وګرځولې کې. الله د چا والدین ژوندي سره زمونږ د والدینو الله د صحت جامه کې عمر دراز نصیب کې. کریم الله دا غي د دعاګانو نه موږ محروم مکه، الله دا غي د لاس سایه زمونږ په سر باندې همیشه د پاره لري. کریم الله څومره را روان نسل دی، خصوصا دلته کم نوجوانان ماشومان ناستی، کورونو کې جنکۍ ناستی دي، سره د حسنین الله دوی ته صحت هم ورکې، الله ښکلي عالمان هم کې. کریم الله د دین داعیان ته جوړ کې، الله ښکلي مفسرین مجودین قاریان ته جوړ کې. کریم الله مفتیان قاضیان ته جوړ کې، الله د مور پلار د پاره او زمنګ د پاره سبب د سترګو د یخوالي وګرځي، راتلون کې امت د پاره سبب د خیر وګرځي. الله پکړي ګناهونو مدافع قلم راخ کې، الله زمنګ پټ کار ګناهونه معاف کې، الله سفر حذر ګناهونه معاف کې، افرادن جماعتن ګناهونه معاف کې، الله زمنګ د ژوند د لمحې لمحې سکند سکند ګناهونه معاف کې. کریم الله د علم عمل او د رزق دروازې په موږ باندې را پرانستلی کې. کریم الله ګرمي ده، الله په موږ باندې یو د خیر رحمت عافیت یخ باران را اوره. کریم الله په موږ ټولو باندې ورحمېږي. الله دا ورځې د عبادت ورځې دي، الله د حج ورځې را نږدې دي. کریم الله د حج نه خلق بندي، الله ته د بیت الله شریف هغه بهار بیا راوستلی کې. الله زمونږ د ټولو په حج کې بار بار نصیبه وکې، الله زمونږ د حرمینو سعادت بار بار نصیب کې. کریم الله دا کم مصیبت راغلی آفت راغلی، الله دا مونږ نه دفع کې. الله مونږ په کم امتحان کې ګیر یو، کریم الله مونږه د امتحان وس نه لرو، الله مونږ نه دا عذاب لرکې. الله په مونږ باندې خوشحالي راولي، الله په مونږ باندې خوشحالیان راوستلی کې. کریم الله د خپل کور هغه بهار د بیت الله شریف طوافونه الله بیا راولي، الله زمونږ د ټولو پکې بار بار نصیبه وکې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمت.